د دومره تکلیف چې لکه مطلب ته ستنې راله او ویښته راله او بیا په کپړه کې هغه ورکوه او دې باندې ته سحر او جادو کوه، نو که غر هر څومره موجود دی په سر باندې لار شته، که انسان او هغه کې څومره اخته پراته شیطانتوب وو، وکړي، ناغزیزونه چې جادوګرتوب کوم دی موږ د قاري صاحب چې کوم وظایف موږ ته ښودلي وو د هغې په ذریعه باندې الرحمن الرحیم دا موږ سره ملګری دی او انتهایی واقف دی او جانا پہچانه ورسره هم ډیره زیاته ده او ډیر نږدې دوستان دي زمونږ او زمونږ مشران دي ډیر نږدې او ډیر قابل احترام دي موږ دپاره. دې ته هم د دغې جادو جناتو مسله کور کې راغلې وه او هغوی به راته په خپله باندې ډیټیل ووایي. ډیر زیات درد ورته رسېدلی او انتهایي ډیر زیات درد سره مخ دي چې یاره موږ څه کوو موږ سره څه کېږي، لیکن درد بیانوي خو وایي چې زما چهره مخې ته مه راولئ، زما نوم مه اخلئ، زما علاقه مه یادوئ. بس انتهایي محتاط یم زه او ډېر د خپل شریفوالي په وجه باندې هغه دغه کوي، عذر کوي چې یاره خبرې به بیانوم ضرور لیکن زما چهره مخې ته مه راولئ. نو زه د هغې نه تپوس کوم، نوم یې نالمه او ورته ویم چې یاره څه مسله وه درته او خو نیک کورنۍ سره د دې تعلق دی او په خپله باندې هم ډېر نیک انسان دی او ډېر د نیکانو اولاد دی او تعلیم یې کړی ماشاءالله MSc تعلیم یې کړی دی. د دې دا خبرې به واورو. تاسو ته څه مسله راغلې وه، تاسو ته څه مشکلاتو، ډاکټري علاج هم څومره وکړو، د هغې مختصر دغه دې ته بیان کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فیسبوک تو پیج ټولو ملګرو زما ته ورته هغوی سره تعلق ساتم. تعلیم مې چې کوم دی MSc میکس کړی دی او د قاري صاحب خواله چې کوم دی په یو مسله باره کې راغلی وم. په دې مسله باندې موږ ډېر زیات علاجونه وکړو. دا 2 کاله چې کوم دی مسلسل ما علاجونه وکړو، مختلف ډاکټرانو نه، مختلف پروفیسرانو نه. چې کله بیا ماته زما یو ملګري وویل چې لکه ستاسو سره مسله داسې ده چې د جناتو او د تعویذاتو ده، د جادو مسله ده. نو چې موږ بیا کله قاري صاحب سره مشوره وکړه نو باقاعده چې کوم دی همدغه مسله وه چې موږ باندې چې کوم دی چا جادو کړي وو، جنات جادو په ذریعه باندې چې کوم دی موږ باندې جنات راوستي او زموږ ډېر زیات مسایل یې راوستي وو. په هغې کې چې کوم دی د ماشومانو بندش و، زموږ به لکه مسلسل چې کوم دی ماشومان خرابېدل. ډاکټران په هېڅ قسمه په دې علاج باندې چې کوم دی نه پوهېدل او شکر الحمدلله چې موږ حضرت بلال قاري صاحب سره رابطه وکړه نو دوی چې کوم دی دم خپل واچو په مریض باندې. شکر الحمدلله هغه تکالیف چې کوم دی هغه ټول چې کوم دی اوس نشته، ختم شوي دي. او تاسو هم چې کوم دی په داسې قسمه څه مسله نو په عام بازاري عاملانو باندې مه ګرځئ چې هغه تاته وایي چې 50,000 به راکړې او 1,00,000 روپۍ به راکړې او 100,000 به راکړې. نو داسې قسمه سړي باندې ځان دم کوي، داسې قسمه سړي باندې ځان له روحاني علاج وکړئ چې ستاسو ښېګړه مو شي او ستاسو پیسې هم چې کوم دی پانتو لړل شي. په کور کې سره ووتل ستاسو؟ په کور کې چې کوم دی اول تعویذات وو، بیا د هغې نه پس چې کوم دی یو قسم له کپړه وه، په هغې کې چې کوم دی دا پیپر پین ستنې چې کوم دی دا په مختلف طریقو باندې ورننباسلې شوې. دغه تصویر په سکرین به تاسو ته هغه تصویر بیا ښکاره شي. ما قاري صاحب ته هغه تصویران ورکړي دي او په هغې کې اخته پراته وو. ناغزیزونه چې کوم دی موږ د قاري صاحب چې کوم وظایف موږ ته ښودلي وو د هغې په ذریعه باندې موږ دغه څیزونه چې کوم دی راپیدا شو، هغه چې کوم دی بیا موږ هغه مختلف ځایونو کې نیرونو کې چې کوم دی واچول. د هغې نه پس بیا د هغې نه پس چې کوم دی مکمل هغه مسله حل شوه. کله چې دغه څیزونه نوي تازه کړی شوي وو، د دم نه بعد بیا شوي وو، نو هغه مسله چې کوم دی دوباره را دغه شوې وه. خو الحمدلله د وظایفو په برکت باندې هغه څیز موږ ته الله تعالی په خبره راښکاره کړو. لکه دومره درد، دومره تکلیف چې لکه مطلب ته ستنې راله او ویښته راله او بیا په کپړه کې هغه ورکوه او دې باندې ته سحر او جادو کوه، نو که غر هر څومره موجود دی په سر باندې لار شته، که انسان هر څومره شیطانتوب وکړي، جادوګرتوب وکړي، کفرتوب وکړي، مشرکتوب وکړي، لیکن د الله جل جلاله د کلام مقابله څوک هم نشي کولی انشاءالله.